بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد. عزتمندو اوریدونکو مسلمانانو، نن به د نبی علیه السلام مبارک د طریقو نه یو څو آداب د روټۍ هغه ذکر کوو د احادیثو په رڼا کې، د صحیح احادیثو په رڼا کې. تقریبا غټ څلور آداب دي. د دې نه باقي به بیا انشاءالله نور یې څوک ذکر کوو. نن یو څلور غټ آداب چې د هغې په ضمن کې څه واړه آداب هم راځي، نو هغه ذکر کوو. اول نمبر ادب چې په احادیثو کې راغلی دی هغه دا دی چې نبی علیه السلام مبارک روټۍ کله هم خوړلې ده نو په دسترخوان یې خوړلې ده. یعنی معنی دا ده چې نبی علیه السلام مبارک چرته په میز ټیبل وغیره روټۍ نه ده خوړلې، لکه څنګه چې حدیث د ترمذي شریف دی. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي قال ما اکل النبي صلی الله علیه وسلم على خوان. نبی علیه السلام په خوان یعنی ټیبل باندې چې د هغې تصویر به موږ په دې ویډیو کې ورکوو، علی خوان نبی علیه السلام په دې ټیبل باندې روټۍ نه ده خوړلې، ولا سکرجة او نه په وړو لوښو کې روټۍ خوړلې ده. د سکرجه معنی ډېر عالمانو مختلفې کړي دي، خو ښه معنی دا ده چې نبی علیه مقصد د حدیث دا دی چې نبی علیه السلام مبارک داسې وړو لوښو کې روټۍ نه ده خوړلې چې ځان له دې خلک روټۍ وخوري، بلکې د اسلام تعلیمات دا دي چې غټه کاسه کې دی هغه ترکاري وغیره واچولی شي او ټول چې څومره کسان وي هغوی دې په شریکه باندې روټۍ وخوري. نو دا د اسلام د تعلیماتو نه دي، او د دې نه مخکې چې کوم ادب تیر شو یعنی د اسلام د تهذیب مطابق یو خبره دا هم ده چې خلک دې په دسترخوان باندې روټۍ وخوري، یعنی په میز او ټیبل وغیره باندې د روټۍ نه خوري. بعضې عالمانو لیکلي دي که دا نبي علیه السلام قصدن نه خوړلي په دې ټیبل باندې روټۍ، نو بیا خو په ټیبل وغیره باندې روټۍ خوړل دا مکروه دي، او که نه نبي علیه السلام اتفاقا نه خوړلي نو بیا جواز شته دی، خو البته بهتر بیا هم نه ده. دغه رنګ دی حدیث کې مخکې ټوکړه کې راځي ولا خبز له مرقق، او نبی علیه السلام مبارک د پاره نری روټۍ نه دي پخ شوي. فقلت لقتاده، نو دا راوي وایي ما حضرت قتاده نه تپوس وکړو فعلى ما كانوا يأكلون، نبی علیه السلام و صحابه دي په څه باندې خوراک کولو؟ قال على هذه الصفر، قتاده راته وفرمیل چې په دې دسترخوانونو باندې، یعنی نبی علیه السلام مبارک او صحابه هغې چې خوراک کړی دی نو په دسترخوانونو باندې خوراک کړی دی، نو دا هغه یو ادب شو. بل ادب په حدیثو کې چې راغلی دی هغه دا دی چې کله انسان د خوراک نه فارغ شي نو دی به د خپلې ګوتې چې کوم دی د خپلې ګوتې به څټي، چې اردو کې ورته چاټ نه وایي او پښتو کې ورته موږ وایو ګوتې څټل. او دا ځکه دی کې حکمت نبی علیه السلام مبارک دا بیان کړی دی چې ځکه انسان ته پته نه لګي چې د په کوم خوراک کې هغه برکت دی او خیر دی د لپاره. حدیث کې راځي د ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی، دی مبارک فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل اذا اکل احدکم فلیلعق اصابعه، کله چې خوراک کوي یو د ستاسو نه نو فلیلعق اصابعه، نو دې د خپلې ګوتې وڅټي، ځکه فانه لا یدري چې خوراک نه فارغ شي نو دې خپلې ګوتې وڅټي، ځکه فانه لا یدري ځکه د دا پته نشته دی فی ایتهن البرکه چې د ده په کوم خوراک کې برکت دی. برکت عالمانو مختلفې توجیهات کړي دي، خو ښه توجیه دا ده چې د ده لپاره کم خوراک مفید دی هغه د ته پته نه لګي، کیدای شي په دې ګوتو پسې داسې خوراک انختی وي چې هغه د ده لپاره مفید وي او هغه د ده نه پاتې شي. دغه رنګ په یو بل حدیث کې دا خبره هم راغلې ده چې د کاسې څټل هم په احادیثو کې راغلي دي، یعنې په ګوته باندې دا کاسه سړی را صفا کړي او وڅټي. حدیث کې راځي د انس رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل اذا وقعت لقمه احدکم، کله چې پروزي یو نوړی د ستاسو نه فلیمت عنها الاذى، نو د لرې کې د هغې نه هغه تکلیف ده شیز چې کوم داسې ګنده سیز ورپسې نښتي هغه د لرې کې نجس شیز، ولیأکلها ودې خوري بیا ده، ولا یدعها للشیطان او دا د شیطان دپاره نه پرېږدي، وامرنا ان نسلط صحفه او موږ ته حکم نبی علیه السلام مبارک وکړو چې دا کاسه هم تاسو چې کوم دی وڅټئ په ګوتو باندې، نو دا هم یو ادب چې کوم دی هغه راغلی دی. او په دې حدیث کې ضمناً دا خبره هم تېره شوه چې لقمه د انسان نه لړه شي په خوراک کې نو دی به دا راخلي او بیا خوري.
په لقمه کې عالمانو لیکلي دي چې دا لقمه کله د انسان نه لړه شي او دې پورې څه ګن انښتی وي نو هغه ګن دې تې اخوا کړي او هغه باقي دې وخوري که په دسترخوان لړه شو بیا خو ټول وخوري ځکه دسترخوان صفا وي او کنه چې کوم ګن ورپسې نښتی وي نو بیا دې چېرته ځناورو ته واچي مرغانو وغیره ته چې هغې یې وخوري او د ده دا خوراک چې کوم دی شیطان ته پاتې نشي شیطانانو ته په حدیثو کې داسې خبر راغلی ده بل ادب په احادیثو کې چې راغلی دی هغه دا دی چې نبی علیه السلام د دې نه منع کړی دی چې تاسو د منځ د کاسې نه خوراک مه کوئ ځکه د منځ کاسه کې نبی علیه السلام مبارک فرمایي برکت نازلیږي نو تاسو د دې او دا برکت بیا خورېږي چونکې په ټول خوراک کې نو تاسو د دې کاسې چې کوم اطراف دي د هغې نه خوراک کوئ فرمایي نبی علیه السلام د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی نبی علیه السلام وفرمایل ان البرکة تنزل وسط الطعام دا برکت نازلیږي په منځ د طعام کې فکلوا من حافتیه د دې د طرفونو نه خوراک کوي ولا تأکلوا من وسطه او د دې د منځ نه خوراک مه کوئ او اخیری ادب چې موږ نن ذکر کوو هغه دا دی چې خوراک په ښي لاس باندې دا سنت دی او نبی علیه السلام د ګس لاس د خوراک نه منع فرمایلی ده فرمای نبی علیه السلام مبارک د عبدالله ابن عمر صاحب روایت دی لا یأکل احدکم بشماله تاسو کې د سو خوراک نه کوي په ګس لاس باندې ولا یشرب بشماله او نه د څښاک کوي په ګس لاس باندې فإن الشیطان یأکل بشماله ويشرب بشماله ځکه په ګس لاس باندې خوراک او څښاک کول دا د شیطان طریقه ده دا کوم احادیث چې موږ ذکر کړه دا ټول ترمذي شریف کې راغلي دي وما علينا الا البلاغ